अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल मदनियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सना को पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा, ज़मीनो आसमां तेरे ये मौजूदो अदम तेरा। जो दुनिया में तेरा खा कर शिकवे करे या रब, ताज्जुब है कि उस पर भी हो लुत्फ़ो करम तेरा। जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा ज़मीं मेरी, और अगर तू नहीं मेरा तो कोई शे नहीं मेरी। मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, हो इसी में अगर कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ग्रानो कदरमंदो अजीज़ानो मशरानो, द कुरान करीम बदी आयत करीम के अल्लाह रब्बुल आलमीन दा फरमान दे ची पे तहकीक सरा स्तासो द पारा द अल्लाह द रसूल चिकम जुवन दे दा यव नमूना और मशाल रा दे। द मुसलमान आइडियल खिलाड़ी न दे, सियासतदान न दे, एक्टर और फनकार न दे, साइंसदान और सियासतदान न दे, ताजिर और बिजनेसमैन न दे। न मुसलमान द पारा आइडियल द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात दे, और द दीना खिस्ता ज़ात, द दीना गौरा ज़ात, द दीना महबूब ज़ात बल निश्ते। दगा निस्बत दूर कीमती दे चे अल्लाह करीम पे मंग बांदे खपल नियामतुना द बारान पशान रावरई। व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कचरे मंगा इश्मारल गवाड़ू नु नशु शुमारले। वाई दवने पाने मंग शुमारले शु, द आसमान स्तूरी मंग शुमारले शु, और द बारान दा कतरे मंग शुमारले शु, और द सहरा और द रेत दा ज़र्रात मंग शुमारले शु। खुद अल्लाह नियामतुन नशु शुमारले,
داسې کیلکولیټر نشته چې هغه د هغې حساب وکړي. لو ان ما فی الارض من شجرة اقلام فالبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ. زمین میں جتنے درخت ہیں قلم بن جائیں, 7 سمندروں سے سیاہی بن جائیں, لکھنے والے انس اور جن لکھتے لکھتے تھک جائیں, سارے قلم ختم ہو جائیں, سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے, لیکن اللہ کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ. چې څه تاسو سکدي دا به ختم شي, او چې څه الله سکدي هغه به همیشه باقی وي. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نو نعمتونه خدا الله ډیر دي, د باران پشان په موږ راوريږي چې پیدا شو نو دا نعمتونه استعمالو تر مرګ پورې په دې نعمتونو کې ډوبیو. خو الله کریم خپل دا نعمتونه په موږ باندې جتلاوي نه, خو دو نعمتونه دوره غوره دي چې الله کریم داغه احسان په موږ باندې جتلاوي. یو د ایمان نعمت, لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. الله په تاسو باندې احسان وکړو چې تاسو ته د ایمان لار وخیله. او بل لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. په تحقیق سره الله احسان کو په مؤمنانو باندې چې په دای کې دا رسول مبعوث کو. نو دا دوره غټ نعمتونه دي چې الله ورته غټ وای. نو د دې نعمت من قدر کو او کنه کو, دا تپوس په د الله قرآن نو کو. اللہ کریم فرمائی وما قدر اللہ حق قدری, دی خلق دا سے قدرونه کسنگ چه حقو. ان الانسان لربه لکنود, دا انسان د خپل رب ډیر غټ ناشکر ده, نافرمان ده. د کنود تفسیر مفسرین کړه ده یاکل وحده ويمنع رفدا ويضرب عبدا, چې دی یوازې خوري او د الله په لاره کې خیر خیرات نه ورکوي او خپل غلام او ماته خلکو باندې ظلم او زیاتې کوي. وقلیل من عبادی الشکور, زما په بندیانو کې شکر کوون کې ډیر لګ دي. د قلیل معنی لګ, او د قلیل تنوین برای تقلیل د دې مطلب ډیر لګ. انه لیئوس قنوط, دے نا امید دے, دے نا شکر دے. نو دورا غټ نعمتونه الله موږ له راکړي دي, خو د دې قدر موږ نه کوو. او لئن شکرتم لازیدنکم, کچری تاسو شکر وکړو د نعمتونو قدر وکړو, لازیدنکم نو زه به ستاسو په نعمتونو کې اضافه وکړم. ګوره یو سړی چې په چا باندې پیپسی اوس کوي نو موږ ولا شکریا ادا کوو, که چای را باندې اوس کوي نو موږ ولا شکریا ادا کوو. که بیمار یو څوک زمونږ تپوس لراشي نو شکریا ولا ادا کوو. که زمونږ یو عزیز مړ شي او په جنازه کې د تعزیت او د لاسنیوي دپاره څوک راشي نو موږ ولا شکریا ادا کوو. که موږ ته په اپریشن کې د وینې ضرورت دی, څوک یو بوتل وینه راکړي نو شکریا ولا ادا کوو. که څوک چاله کور جوړ کړي نو شکریا ولا ادا کوو. که گاڑے والا والی شکریہ والا ادا کو. خو اللہ پا من دور نعمتنا را ورول دی او ټولنا غټ نعمت چې آمنہ کا لال, عبداللہ کا نور نظر, مکہ کا در یتیم, سرور کائنات, شافع محشر,
वजह कायनात, अफजलुर रसुल, सय्यदुल अंबिया, सय्यदुल अतकिया, इमामुल मुजाहिदीन, इमामुल मुबल्लिगीन, वाला आली कमाली जमाली नवाली अताई सनाई बयानी शानी कुरआनी, मुहम्मदिन मुनव्वर मुतहर मुअज़्ज़ज़ आला अरफा अकमल कामिल नबी, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्द मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़र बिन निज़ार बिन माद बिन अदनान। दूर घट नबी अल्लाह मंग लरा करे दे और दा आगे प उम्मत के मंग पैदा करी यू, खो बिया हम मंग ता दे एहसास निश्ते। दा खो आगा नबीव ची नबियान अल्लाह सुचत करीव ची या अल्लाह दे नबी दा उम्मत मंग लरा की और सहाबाओ बिया हकुम अदा को چې د نبی علیہ السلام په یو اشاره باندې ځانونه قربان کړل، خپل بچی قربان کړل، خپل جایدادونه قربان کړل، خپل فصلونه او باغونه قربان کړل، خپل عہدے او مناسب قربان کړل، صرف د خپل نبی او د خوږ نبی د پاره. خو منګ او تاسو د خپل نبی سره ډیر لکه کزوام چې ظلم او زیاتې کو، ډیر غټه ګستاخی کو چې د هغه پیغمبر په طریقو باندې د عمل کولو د پاره تیار نه یو. که د دې نبی په سیرت او په سنت باندې من عمل وکړو نو زمونږ دا ټولې پریشانۍ به ختم شي. دا د سیرت لفظ چې دی نو دا د سیر الابل نه راوته دی او سیر الابل وای د اوخانو چالتا چې په مخ کې زمانہ کې با د دې اوخانو قافلې وي او چې دا رومبه اوخ په نو د تبلاره معلومه وا نو د چې به کم ځای قدم کې خود نو دی رستونی اوخ په بالکل داغه په ځای باندې داغه په قدم باندې خپل قدم خود قدم به ته مخ کې رستونه کو نو کسلو خان به په یو لار تیر شویو نو داسې به لګېدل چې یو اوخ تیر شوی دی دوره د هغې په قدم کې به اتباع وه او یو ایکویلنسي به وه. نو چې څنګه دا اوخان به د یو بل په نقش قدم باندې روانو خپل منزل ته به ورسېدل دغه شان که دا امت د خپل نبی په نشان قدم او په نقش قدم باندې روان شه دی به خپل منزل جنت ته ورسی. وای نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. دا نبی علیہ السلام دا ارشاد دے چې زه آخري نبی ما خو د ټولو سردار یما جنت په ټولو نبیانو باندې حرام دی تر څو پورې چې زه جنت ته نه یم تللی او تاسو آخري امت یی خو جنت په ټولو امتونو باندې حرام دی چې تر څو پورې تاسو جنت ته نه یی تللی. انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ز آخری پیغمبر یما زمانہ بعد بل پیغمبر او بل نبی نرازی ولی چه اللہ دین مکمل کو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا. دین مخ کی یو نبی تم دا تمغا او دا فضیلت نو ملاو شوه چې هغه دا اعلان کړو چې دین مکمل شو او پتا سو باندې دا الله نعمتونه پوره شول او اسلام ستاسو د پاره الله خوښ کړی دی. دا صرف د پیغمبر علی السلام سعادت ده او
خاتم النبیین لقب دی. خاتم د ختم نه راوته دی او د ختم مطلبی مهر لګول، سیل لګ جانا، چې په یو سیس باندې مهر ولګي نو د بار نه سدن نه راتلې نشي او د دن نه س بهر کېدې نشي. نو د پیغمبر علی السلام نه بعد د نبوت دروازه بند شو. اوس د دې نبیانو نه څوک وته نشي او د بار نه پکې څوک نبی راتلې نشي. دا د مسلمان عقیده ده. قادیانه هغه د ختم نبوت منکر دی. داغه د عقیده ده په روحانی خزائن کې غلام احمد قادیانی دا لیکلی دی کہ میں مسیح موعود ہوں اور جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ مجھے نبی نہ مانے وہ کافر، پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. په بل ځای کې دا لیکلی دي چې نعوذ بالله نقل کفر نه باشد. په بل ځای کې دا لیکلی دي چې محمد صلی الله علیہ وسلم 2 دفعہ مبعوث ہوئے، ایک بار مکے میں اور دوسری بار قادیان میں. او په دریم ځای کې لیکلی دي چې پیغمبر علیہ السلام زما په شکل کې بیا مبعوث شوه دي. نو دا د قرآن تقریبا د 100 آیتونو انکار دی. دا د پیغمبر علیہ السلام تقریبا د 210 حدیثونو انکار دی. دا د اجماع انکار دی. نو د دایره اسلام نه خارج دی. ټولو نه لومبه اجماع چې د علماو شوه دی، بلکې د علماو نه مخکې د صحابه کرامو شوه دی. هغه د ختم نبوت په مسلې باندې شوه دی چې مسلمه کذاب چې کله د نبوت دعوا وکړه نو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ مقرر کو او چې دنو مسلمه کذاب چې دنو مردار کو. نو د ختم نبوت دا عقیده دوره اهمه ده چې که یو مسلمان ته د دې عقیدې پته نه وي نو د ایمان په خطره کې دی. او دا قادیانه کافر دی. 7 ستمبر 1974 د پاکستان په آئین کې دا خبره لیکل شوې ده چې د کافر دی او د دایره اسلام نه خارج دی. او منګه علما د دې قادیانیانو زیات مخالفت ذکر کو. کافران خو هندوانوم دي، کافران خو یهودیانوم دي، کافران خو عیسایانوم دي، کافران خو بودیست او کمیونیسټوم دي. خو منګه د دې قادیانیانو ډیر مخالفت ذکر کو چې په دې او په هغه کافر کې یو فرق دی. فرق څه دی؟ چې یو سړی شراب خرڅي، خداغي د پاسه یو لیبل لګولې دی او شرابي پی لیکلي دي، نو دیم مجرم دی، ګناهګار دی. او بل سړیم شراب خرڅي خو هغه په لیبل د زمزم لګولې دی، نو شراب دیم خرڅي، شراب هغه خرڅي، خو دې شراب خرڅي شراب ورته وای او دې په شراب باندې د زمزم لیبل لګي او هغه خرڅي، نو دې دجل او فریب کوي. نو دې زیات ظالم دی. دغه شان یو سړی د خنزیر غوښه خرڅي او لیکلي دی په چې دا د خنزیر غوښه ده، او بلوم د خنزیر غوښه خرڅي خدای په لیکلي دی چې دا د بیزی غوښه ده. نو ګناهګار دیم دی او دیم دی خدای غټ ګناهګار دی. نو قادیانه د خو کافر خو ځان ته مسلمان وای، ځان ته احمدی وای، ځان ته جنتی وای. نو په دې وجه باندې د دې قادیانیانو دجل او د دې فریب او د دې نفاق او د دین سره د دې استهزاء او د دین سره د دې تمسخر او د پیغمبر علی السلام په شان کې توحید، دا هغه ګناهونه دي چې د دې په وجه دې بالکل د نفرت لایق او قابل دي. د دې د پاره پزړه کې نرم گوشه خودل دا د ایمان د پاره د خطرې خبره ده. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په موږ باندې سوره احسانات دي.
د هغې احساناتو تقاضا دا ده چې موږ پیغمبر علیه السلام سره د خپلې مینې او د خپل محبت اظهار وکړو او هغه اظهار به تش په نارو باندې نه کیږي چې موږ به نارې لګو چې غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے وای مرګ خو وروستو راځي مخکې ژوند قبول کړي موږ خپل ژوند د پیغمبر علیه السلام د طریقې مطابق تیرولو ته تیار نه یو د سر د ویښتو نه والې د خپو تر نوکونو پورې زمنګ دا صورت زمنګ دا سیرت زمنګ عادتونه زمنګ تهذیب زمنګ ثقافت زمنګ دا کلچر زمنګ دا ناست ولاړه زمنګ دا خوراک سکاک زمنګ دا جوړه جامه زمنګ دا غمونه او خادي زمنګ دا کاروبار زمنګ دا تجارت زمنګ دا معاشرت زمنګ دا معیشت زمنګ دا ټول کارونه دا د شریعت خلاف دي او په خلی باندې ناره لګو چې غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نو تاسو ماته وایي چې منګه خو په خپل نارو کې دروغجن یو مجلسو چې پاغي کې سلګ يهوديانو سپکه عیسایانو او سپکه مسلمانانو نو يهوديانو دا خبره او چیرلا چیرجی منګه تاسو نه غوړی یو د عیسایانو نه او د مسلمانانو نه غوړی یو ځکه چې زمونږ پیغمبر موسی علیه السلام مخکې راغلی او هغه کلیم الله او زمونږ چې کوم کتاب د تورات هغه ستاسو کتابونو نه مخکې نازل شوی نو ځکه موږ به جنت ته ځو بل څوک به نه ځي نحن ابناء الله واحباؤ نعوذ بالله چې عزیر علیہ السلام ته به د الله زوی وي اوی به چې منګه خود د الله مقربینو کیو منګ به جهنم ته د سراډو زونه کچری لاړو لن تمسن النار الا ایاما معدوده د یو څو ورځو د یو څو شپو خبره ده بیا به منګ جنت ته ځو نو چې يهوديانو دا خبره وکړه نو عیسایانو مرا پاسېدل وی نه جی وی جنت ته خو به منګ ځو منګه د ټولو نه غوره یو زمون پیغمبر عیسی علیہ السلام الله بغیر پلار پیدا کړی دی او عیسی علیہ السلام ته الله روح الله وکلمته دا ویلی دی او عیسی علیہ السلام چې دی نو دا خو یو ډیر مقدسه هستی وا زمون دا کتاب انجیل چې دی نو په دې کې ډېر احکامات نو ځکه منګه غوړه یو جنت ته به منګه ځو لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا نو مسلمانان چې دین واغم جوش کې رالل هغه وی چې یاره جی منګه ټولو نه غوړه یو زمنګ دا پیغمبر راغله خو په آخر کې دی خو سردار دی د ټولو نبیانو او منګه راغلی خو په آخر کې یو خدا امت د ټولو امتونو نه غوره دی او زمنګ دا قرآن چې دی دا ناسخ دی د ټولو کتابونو د پاره ناسخ دی نو ځکه جنت ته به منګه ځو نو الله تعالی د قرآن یو آیت نازل کو او باغی کې مسلمانانو ته دا نه دی ویل چې تاسو غوډېری خې خبرې وکړي او تاسو ټولو نه غوره یې لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب اے مسلمانانو ستاسو په دې داوو ستاسو په دې نارو ستاسو په دې چغو ستاسو په دې خواهشاتو ستاسو په دې حسرتونو باندې او ستاسو په دې خیالاتو او ستاسو په دې سوچونو او ستاسو په دې فکرونو په دې باندې هیڅ نه کیږي عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری چې که عمل وکړو نو جنت ته به ځئ او که عمل ونه کړو بیا دا تمه مه ساتئ نو نن مسلمان تش د نارو نه دی زه اکثر دا مثال په خپل بیان کې ورکوم چې یو مسلمان ځوان یو کافر ځوان سره ودروي او یو مسلمان جنۍ یو کافر جنۍ سره ودروي او مخکې نه چاته مو وایي چې په دې کې کم مسلمان دی او کم کافر دی د سر د ویښتو نه تر خپو تر نوکونو پورې باغې کې فرق خو نه کېږي علامہ اقبال وای شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود
वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, बर्क़ तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म आज़ा रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन गज़ाली न रही। सुनी न मिस्र फ़लस्ती में वो आज़ा मैंने दिया था जिसने पहाड़ों को राशा सीमाब। वो सजदा रूह ज़मीं जिससे कांप जाती, आज उस सजदे को तरसते हैं मिंबर व मेहराब। मोहम्मद इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह दो शागिर्दान, यो इमाम अबू यूसुफ यो इमाम मोहम्मद। आसे कोई बज़र्गुनो शागिर्दानो खुदा दो शागिर्दानी दासी चे ददई नुम खोर शो। आसे को इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह दा ताबिई मो पदे सलूर इमामानों के इमाम अबू हनीफ़ा वाहिद इमाम दे चिदे ताबिई द सहाबा ज़ियारत करे सलीख काले सहाबा सर तेर कड़ी ददई पैदाइश दे द अवया हिजरी और आखिरी सहाबी यौसल और 10 हिजरी की द दुनिया न तले दे। और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह रुम्बे हदीसुम द सहाबी ना और दले दे। पर बुखारी शरीफ की दोइश रिवायात थी चाहे तो सिलसिलतुल ज़हब गोल्डन रिवायात भी लिखीगी पागी की 3 वास्ती दी द पैगम्बर अलैहिस्सलाम था। पागी की यविश रिवायतुना द इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह द शागिर्दानी दी दा 2 रगट सड़े तकरीबन 1 लाख मसाइल द कुरान न दागे इस्तिखराज करे और सलीख काले छिदे नुमास खुतन टूल अशपा बैद अल्लाह इबादत का और पर 2 रकातों की बे कुरान ख़त्माओ और द गुलुनो पशान पाकीज़ा जुआने तेर करे हो चिकला बैतुल्लाह तलाड़े और मुल्तज़म सर सीना जुख तकड़ा नो एतराफ़ जुर्म दाओ को चे मा अबदना का हक़ का इबादत मा अरफना का हक़ का मारिफत रब अस्ताद इबादत हक़ में न दे अदा करे। द कुरान आयत ते कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तगफिरून। कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन द दे ज़ाहिरी तर्जुमा दा कीगी चे आगा खलक शपे त ढेर कम उद कीगी द अल्लाह इबादत कई अल्लाह सरा राज और नियास खबरी कई खो क हकीकत के पदे गौरू के नो कानू अफ़आल नाक़िसा कमई बांधे डाल दे कलीलन कमई तवई तनवीन बराए तकलील कमई मिन तबईज़िया पर कमई बांधे डाल दे अल्लैल द अन्नहार पर मुकाबला के लग यहजऊन चिस्तर की दी पटिशी और कोलाविशी नुकानु कलीलम मिन अल्लैल मा यहजऊन। अल्लाह वाला खलक शपी त ढेर लग खूब कई द अल्लाह पर इबादत के टूल अशपति रखी और सार से कई वबिल असहारि हुम यस्तगफिरून सार इस्तिगफार कई चे संग द इबादत हक व मंग अदा न को। यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफ़न व तमआ। नुद्दा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह 2 शागिर्दान मशहूर शवल द यौनुम इमाम अबू यूसुफ ते द बलनुम इमाम मोहम्मद दे द इमाम मोहम्मद पूरनुम मोहम्मद इब्न हसन अश्शेबानी रहमतुल्लाह अलैह दे नुद्दे द वल्लस कालो या देन लग्जियात उमर दे और जवान दे और खिस्ता दे और दे मदरसे तजी पे यो बाजार बांधी तीरीगी नो पदे बाजार के दे हिंदू दुकान दे दा हिंदू और तरा मखी तशो अब यारा कलीमा राता हुआ या ज मुसलमाने गमा नो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह वर्ता कलीमा हुए और दा हिंदू मुसलमान शो इमाम मोहम्मद पखपल अलार मदरसे तलाड़े खल्कु दे हिंदू न तपोसो को चियरत दे इमाम मोहम्मद पलास बांधी मुसलमान शुए वली मुसलमान शुए ताप द की सकतली दी आगा हिंदू दा खबर उकड़ा चे ददनु मोहम्मद दे और दे जवान
ځوان دی او دی خسته دی او چې دی روزانه په دې بازار باندې ورتیریږي، په دې بازار کې ښځې دي او په دې کې چې دی جینکۍ دي او دی ځان طرف ته مایله کوي، خو دی هغوی ته ګوري نه، دی بدنظري نه کوي، د ده سترګې پاکې دي، د ده غوږونه پاک دي، د ده ژبه پاکه ده. نو ما په دې زړه کې دا ووې چې د کم امت وړوکی محمد دوره پاکیزه دی، د دې امت لوی محمد به څنګه پاکیزه و. په دې یو خبره مسلمان شي. نن خلک موږ ته ګوري نو د اسلام نه نور بدزنه او متنفره شي. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، محمد داسې پاکیزه نومونه موږ ایږدو او کارونه څنګه کوو؟ فاطمه، سمیه، عایشه داسې پاکیزه نومونه موږ ایږدو او کارونه زموږ څنګه دي؟ نو دا هم د پیغمبر علیه السلام ګستاخی ده چې موږ د پیغمبر د سنتونو خیال نه ساتو. تش په نارو باندې که سکېدلې، نارې خو ډېرو خلکو لګولې وي. نو چې موږ د پیغمبر علیه السلام سره د خپلې مینې او د محبت ثبوت خو ورکو. یو صحابي چې دی نو د پیغمبر علیه السلام په خدمت کې حاضر شو او یې فرمایل چې زه تاسو سره مینه کوم. نو پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې انظر ما تقول، هلکه لږ سوچ پې وکړه. هغه وی جی بس زه تاسو سره مینه کوم. بیا یې وی انظر ما تقول، ښه سوچ پې وکړه. هغه په دریم ځل وی جی زه تاسو سره مینه کوم. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې بیا ځان د فقر و فاقه دپاره تیار کا. للفقر اسرع الى من يحبني من السيل الى منتهى، چې څنګه دا دریاب او سیلاب په خپل مخ رواني، نو دغه شان فقر و فاقه او مصیبتونه او تکلیفونه او پریشانۍ لوګي تندې به پتا راځي، حالات په پتا راځي، بیا به صبر کوي، د استقامت مظاهره به کوي. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ آمنا کہیں گے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. تم یہ گمان کرتے ہو جنت میں چلے جاؤ گے اور تم پر پہلے جیسے حالات نہیں آئیں گے. ان پر مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی، انہیں تکالیف دی گئی. بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، خباب کی کمر کی چربی سے آگ کے انگاروں کو بجھایا گیا، ابو فقیہ کی پسلیاں توڑی گئی، عمار و یاسر کو مشق ستم بنایا گیا، زنیرہ کو آنکھوں کے تانے دیے گئے، سمیہ کو دولخت کیا گیا، ابو فقیہ کی پسلیاں توڑی گئی، صدیق اکبر کو لہو لہان کیا گیا، شاب ابی طالب میں مسلمانوں کو 3.25 سال تک پتے چبانے پر مجبور کیا گیا. طائف کی سرزمین میں پتھروں کی بارش میں آقا نے قرآن سنایا. کربلا میں آقا کی نسلوں کے حسین کے سر نیزوں پر چڑھائے گئے. ان تمام صحابہ نے تکالیف برداشت کی. یوی صحابیه تا چې چا داوي چې ستا بچه د الله په لار کې شهید شو او په پیغمبر ځان قربان کو، نو هغه سوې لهذا اليوم ارزعته، چې د دې ورځې لپاره خو په ما پیسې کولی. نو هغه خلکو خو قرباني ورکړي. که موږ نه الله تپوسو کې نو موږ د جواب ورکولو قابل نه یو. د الله د رسول سره د محبت او د مینې تقاضا دادا چې نن موږ د عزم وکړو چې په هر طریقه کې به د پیغمبر علیه السلام اتباع کوو. او زمونږ اکابر الحمدلله قرباني ورکړي دي. چې د ختم نبوت مسله رااله نو ړومبۍ فتوا پې د کفر چې لګولې وه د لودیانه د علماو وه، د علمای دیوبند وه. راجپال چې کله ګستاخي وکړه نو غازی علمدین شهید پاسېدو.
او راجپال مردار کا نو دی غازی علمدین شهیدم د عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه تقریر اوریدل او جذبه جوړه شوی و په 1929 کې علامه اقبال ضرب کلیم لیکو د حسین احمد مدنی رحمت الله علیه بارے کې شعر لیکلو اقبال جن علوم کی ابجد میں ہی رہا مدنی ان علوم کا کامل امام ہے د مشرقی پاکستان جھنڈا ظفر احمد عثمانی رحمت الله علیه اوچتا کړي و او د دې پاکستان جھنڈا شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه اوچتا کړي و خلیل احمد سہارنپوری رحمت الله علیه د ابو داود شرح لیکلا بذل المجهود نو بیا په بیت الله کې دوا وغوښتا یا الله کدا کتاب او دا کاوش ستا په بارگاه کې قبول دی نو یا الله مرګ د مدینه راکا نو نن قبر په مدینه کې دی شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله علیه دا فضائل اعمال چې ولیکو نو په بیت الله کې دوا وغوښتا یا الله کدا کاوش ستا په بارگاه کې قبول وي نو مال د مدینه مرګ راکا نن قبر په مدینه کې دی بدر عالم میرٹی رحمت الله علیه چې ترجمان سنت ولیکل نو په بیت الله کې دوا وغوښتا چې یا الله کدا کاوش تا په بارگاه کې قبولی نو مرګ د مدینه راکا نن قبر په مدینه کې دی حسین احمد مدنی رحمت الله علیه اتلس کالا د روزه رسول په مخ کې د حدیث درس ورکړی دی یو عالم نه مې اوریدل یو ځل د روزه رسول دروازه کولا وشوه په هغه زمانه کې به دوره سختی او پابندی نه و نه به دوره رشو نو د روزې دروازه چې کولا وشوه نو خلک دن نترل دیوم دن نه لاړې نو چا په خپل صادر باندې د روزې فرش صفا کو او چا په جاړو باندې او چا په لاسو باندې نو حسین احمد مدنی رحمت الله علیه په ګیره باندې د روزې فرش صفا کو نو چا ورته وی چې دا خو د سنت بے حرمتی دا یہ تو سنت کی بے حرمتی ہے نو هغه فرمایل جس کی سنت ہے اس کی حرمت پر قربان کر رہا ہوں انور شاہ کشمیری رحمت الله علیه زمنګ په مشرانو اکابرو کې تیر شوه دی دا غي په بارا کې راضي وای په ژوند کې مې چرې د پیغمبر علی السلام نوم به او د سند اغست نوم به او د سند اغست او موږ د پیغمبر سنت چې دنو په نالۍ کې وغورځو وخته د انګریز په طریقې کې دو جوړه جامه د انګریز په طریقې باندې په خادای کې چې دنو چې سوره ناروا کولې شو سوره الله او د الله رسول خپه کولې شو هغه موږ کو او بیا و یاره موږ پاخه مسلمانان یو نو خبره دادا چې د ختم نبوت چې څوک منکر دی هغه قادیانی دی هغه کافر دی هغه د دایره اسلام نه خارج دی او دا زندیکم دی دا ملحدم دے دا دجل او فریب او منافقم دے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار نن د میډیا په ذریعے باندې د ټي وي په ذریعے باندې د سوشل میډیا په ذریعے باندې د الکترونیک او پرنٹ میډیا په ذریعے باندې د اخباراتو د رسایلو د جرایدو د ډایجست په ذریعے باندې د بیا ځان مسلمان ثابتای او الحمدلله علما ویختی علما بیدار دي علما غافل نه دي علما په هر محاذ باندې الحمدلله ولار دي او تاسو خبري چې سبا دانه وایي چیرې موږ خو خبر نو ډاکټر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتهم العالیه د بنوري ټاون محتمم او مشر دی د ختم نبوت سرپرست دی د زرګونو لکونو علماو استاد دی هغه دا فرمایي چې علماء حق دا غي نخو نشانی دادا چې که په خپل د جهنم په لاروم رواني تا ته به د جنت لار سمي د عالمان په اخلاقو کې کېدې شي کمزوري وي په عمل کې کېدې شي کمزوري وي په مزونو کې کېدې شي کمزوري وي په معاملاتو کې کېدې شي کمزوري وي خو ان شاء الله په حق خبره ویلو کې دی کمزوري نه دي د حق خبره مخکم کړي دا اوسم کوي او ان شاء الله چې تر سو پوری ژوندۍ دي کوي وي په دې کراچۍ کې په زرګونو علما چې دي هغه شهیدان کړل او هغه چې د پابند سلاسل کړل او هغه له دمکیان ورکړي خو یو
عالم هم د خپل موقف نه رستو شوی نه دی، د خپل میشن نه رستو شوی نه دی، د دفاع صحابه د میشن نه رستو شوی نه دی، د ناموس رسالت د مسلې نه رستو شوی نه دی، د قرآن د حقانیت خبره چې راغلی ده رستو شوی نه دی، د جهاد اواز چې لګېدلی دی رستو شوی نه دی. دا کافران، دا بدبخت ظالمان الله د دې تباہ و برباد کی. دی بیا په فرانس کې د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخی کړې ده او هغه کارټونه میس خاکې بیا شایع کړي دي او قرآن کریم په هالند کې او په ډنمارک کې او په سویډن کې په هر دویمه دریمه میاشت باندې دی سوځي او دی بې حرمتي کوي. نو دا ولې چې نن مسلمان غافل دی؟ په مسلمان کې غیرت نشته، په مسلمان کې دینی حمیت او د جهاد جذبه نشته. که چرې وې نو دی باغی سره سفارتی تعلقات ختم کړیو، دی به د هغې سفیر ملک بدر کړیو، دی به د هغې د مصنوعاتو بایکاټ کړیو. که د اربونو کربونو نقصان وي خو چې زمونږ د پیغمبر علیه السلام خبره راشي نو موږ هغې نقصان ته تیار یو، خو په دې باندې موږ سودې بازي نشو کولی. نو ځکه سبا هم د ختم نبوت په عنوان باندې، د ناموس رسالت په عنوان باندې په ثوابی چوک کې مظاهره ده او په 7-8 نومبر باندې په شاه منصور کې د ختم نبوت اجتماع ده. اکابر علما به پکې راځي چې موږ هلته حاضر شو. که چېرې نن موږ خپل دکان پرې نه ښودو، خپل ګاډی پرې نه ښودو، خپل کور پرې نه ښودو، د لږ ساعت دپاره خپل ښځه او بچي موږ پرې نه ښودل، خپل ملګری موږ خفه نه کړو، خپل پټې او خپل چې د نور دنیاوي مشغله موږ پرې نه ښوده. او سبا د قیامت په ورځ به موږ پیغمبر سره څنګه سترګې لګو چې ستاسو ګستاخي کېده او ستاسو د صحابه ګستاخي کېده او د قرآن کریم ګستاخي کېده او موږ په خپل کارونو کې او په دکانونو کې او په پټو کې او په جرګو کې او په کور کې او ښځو او بچو کې ناستو موږ سکټیم نه. نو د دې لپاره تیار یې یو کنه. او چې کله علما आवाज وکي نو موږ به لبیک وو، موږ به سرفراز صفدر سے رحمه الله د 1977 تحریک نفاذ مصطفی او نظام مصطفی چلی دو. نو په هغه وخت کې حکومت یو سره کر خراخ کله ویرا کدین رامخ کې شوي نو چې دنو پټولو به ګولۍ وچلو. نو هغې دا وفرمایل چې یاره چې کوم مسنون عمر دی، سنت عمر دی، 3 کاله هغه مې پوره کړي دي او د ژوند څه تمنا او ارزو مې نشته، د هغې دپاره تیارو. نو هغې قربانۍ ورکړې وې، نن دا دین محفوظه دی. نو علماو سره خپل تعلق مضبوط کړي. په دې ټي وي کې، په دې موبایلو کې نوي نوي اسکالران راغلي دي. جاوید احمد غامدی دے، انجینئر محمد علی مرزا دے، محمد شیخ تے، دیتا وائی ملحد او زندیق او نن سبا ورته مستشرک ویل کیږي چې د اسلام په جامه کې دیتا د اسلام نه لري کوي. دا امریکا چې دی کنه او دا یورپ، نو دا د مطلق اسلام دشمنان نه دي. دی وای تاسو په اسلام باندې عمل کوئ کنه، موږ ته خو څه مسله نشته. تاسو ټول ورشئ او په امریکې کې د واشنگټن هاوس مخې ته بانګ وایئ، هیڅ مسله نشته. په جمع موضوع کوي، هیڅ مسله نشته. پټکي وتړئ، هیڅ مسله نشته. ګیرې کېدئ، هیڅ مسله نشته. کرتې او جوبې واچوئ، هیڅ مسله نشته. مسواک په جیب کې ګرځوئ، هیڅ مسله نشته. تسبیح په لاس کې وایئ، هیڅ مسله نشته. روجې ږدئ، هیڅ مسله نشته. تبلیغونو کې ګرځئ، هیڅ مسله نشته. حج او عمرې لځئ، هیڅ مسله نشته. د واشنگټن مخې ته، د وایټ هاوس مخې ته تاسو د روزې د افطار دسترخوان افطار پارټي کېدئ، هیڅ مسله نشته. خو چې کله تاسو خبره وکئ چې موږ اسلام به طور نظام غواړو، چې موږ IMF نه منو، چې موږ ورلډ بینک نه منو، چې موږ چې د FATF نه منو، او موږ چې د په خپل ملک کې به موږ د رشوت نظام ختمو، موږ